أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعن سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنفذه لغسل الجنابة فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيذين عليك الماء فتطهرين رواه مسلم. دا احادیث په دې وخت کې چې د لولما دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیان دي د یوې نوم د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها او د بل نوم د سلمہ رضی الله تعالی عنها. دې دواړو یو داسې باریک مسلې چې دي نو هغه امت ته بیان کړي دي چې سړی په خپل منځ کې یو بل ته وایي نو هم سړی داسې آزاد نشي ویلی. د دې نه دا پته ولګېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې د خپلو بیبیانو تعداد ډېر ساتلو او الله تعالی ور باندې د بعضو بیبیانو نکاح په زور کړی ده، یعنی الله یې په خپله نکاح تړلی ده، لکه زینب بنت جهش. او څه د قبایلي رسم و رواج مطابق د خپل ملګرتیا د مضبوطولو دپاره د قبایلي سردارانو د لوڼو سره ودونه شوي دي. خو د دې مسایلو د سلمہ او د حضرت عائشہ امهات المؤمنین رضوان الله تعالی علیہم اجمعین علیہن اجمعین د هغې نه دا پته لګي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیبیانې ډېرې کړې وي نو د دې حکمت څه نو هغه حکمت یې دا دی چې څه معاملات داسې دي چې په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم براه راست خلکو ته نصیحت کړی دی، خو څه معاملات داسې دي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهایی د پردې د ژوند سره تعلق ساتي. نو که بیبیانې ډېرې نه وې د هغې دا تعلیمات به د امت د بیبیانو ته اوس چا رسولی. نو دلته ګوره په د یو حدیث کې یو مسله ذکر شوې ده. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها هغه قصه کې وی د انصارو یوه ښځه وه، هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې ای د الله پیغمبره یوه ښځه چې په ماهوارۍ بیماره شي او هغه بیا د هغې نه لامبې غسل کوي نو څنګه غسل به کوي؟ نو دا مسله ګوره څونه ناشنا مسله ده. څنګه غسل به کوي؟ غسل خلک څنګه کوي؟ د زنانه مطلب دا و چې په سړي باندې داغونه لګېدلی د یینې یا په کپړو باندې لګېدلی داغونه، نو آیا دا کپړې به مستقل سړی لرې کوي چې په کومو کپړو کې سړی بیماره شي؟ لکه څوک زمونږ د دې وطن دا زنانه چې یو ځل یو واده له جامې ویسي نو مثال یې داسې چې بل واده راشي یا بله سخادي نو وایي دا جامې به اوس په هغې کې نه استعمالیږي، نو بیا یې بلکل ګزار کړي، ځکه چې جوړې کړي هم داسې چې هغه په دویم ځل د اغوستو نه یې تنګې لنډې بربنډه پکې ښکاري. نو هغې زنانه تپوس وکړو چې د دې جامو سره به اوس څه چل کوو چې دا کمې جامو کې سړی بیماره شي یا دا چې د بدن باندې داغونه دي د دې یینې
نو د غسل طریقه بسې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ فرمایي رضی الله عنها چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې یو کپڑا براوالی او هغه با په مسکو کې یا په مسکو کې مسک کم ته چې مونږه مشک وته وایو یا عطر به وته وایو په دې وخت کې په عطرو کې به ککړه کې نو چې دا په عطرو کې ککړه شي نو د دې یعنی بی بد بوی نو دې عطرو د ملاوېدو سره به د دې د بی بدل شي دغه دی نو په دې کپړې باندې به دغه ځای ومږي نو دې سره به یا که په کپړې کې څه ځای دی نو هغه به ورباندې د هغې سره به میلاو کړي د یعنی سره دا مشک چې له کپړه په مشکو باندې لمده شي او د هغې عطر د هغې سره میلاو شي نو د هغې بدبویي به ختمه شي او بس د هغې نه وروسته په تطهري بها په هغې باندې ځان پاک کړه نو ښځه ورته ویل د الله پیغمبر څنګه په کپړه باندې ځان پاک کړه هغه ورته ویل انصافدار یې دغه شانې راوابلي او بیا به پې ځان پاک کړي په درېیم ځل چې تپوس ترې وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ټکی و سبحان الله عجیبه خبره ده تطهري بها ځان پې پاک کړه که نه نو د حضرت عایشه فرمایي دا ښځه ما داسې راښ کړه د ځان طرف ته او ما ورته وویله چې ته اوس په دې نه پوهېږې نو فقلت تتبعي بها اثر الدم وی ما ورته وی چې دا پیغمبر علیه السلام درته وی چې دا کپړه راواله او په عطرو کې ککړه کا او په دغه یعنې اثر لرونکي ځګونو باندې هغې باندې راکاږه تتبعي بها اثر الدم په دغه د یعنې په دې اثرات او د دې په نشاناتو باندې ولګو داسې درته وی او بیا د هغې نه وروسته ولامبه نو ګوره یو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ دا کله کله دا بعضې علما چې دا په دې لاوډ سپیکرو باندې مسلې شروع کړي نو په کلي کې خلک پې بیا خفه وي یاره دا چې کوم دی نو تا داسې وکړه نو مولوي صاحب وایي زه به حق نه بیانوم نو هغه د پیغمبر علیه السلام هم حق بیان کو که نو خو څونه په اشارو کې ناویو باندې دننه پوه کړه نو دغه شانې چې کوم ټرمینالوجي ده د هغې ټرمینالوجي مطابق علماو له هم پکار ده چې مسلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق هغې خلکو ته وکړي کوم خلک چې د هغې سره تعلق لري نمبر 1 دویمه مسله ته دا معلومه شوه د دې حدیث نه چې پکار ده چې سړی په کومه خبره باندې نه پوهېږي نو په دې دې شرمېږي نه بلکې د خپل شرعي مسایلو مطابق د لازمن د پوهه خلکو نه تپوس کوي کاغه د لیک په ذریعه کاغه د لوست په ذریعه کاغه د وینا په ذریعه کاغه د ټلیفون په ذریعه او کاغه په مجمع عام کې د تپوس په ذریعه باندې چې په کومه مسله باندې نه پوهېږي نو ځان به خامخا پوهه کوي ځکه چې دا بعضې مسلې چې دي نو دا د لمونځ او اودس سره او د اسلام د بنیادي اصولو سره تعلق ساتي نو بیا به سړی د اسلام د سرحداتو نه به وځي دویمه مسله دې دا ثابته شوه نو عن عائشة رضی الله تعالی عنها حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرمائی قالت داوی ان امرأة یوخذ ومن الانصار د انصار د قبیلینا سألت النبی صلی الله علیه وآله وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم نے تپوس وکو من غسلها د خپل غلمبلو من المحیض د بیماری د ماهوارینا د ماهواری د بیماری نه د لمبلو تپوس ته وکو چې د الله پیغمبره د دین د لمبلو څه کیفیت دی نو فامرها نو پیغمبر علیه السلام ته حکم وکړو چې څنګه به لامبې نو ثم قال به وتوی خذي راوا وخلې فرصتن یو ټوکړه من مسکن د خوشبوې سره د عطرو سره ملاو شوي فتطهري بها پاغې بدن پاک قالت نو هغې ورته وویل کیف اتطهر بها پاغې بدن څنګه پاک کړم فقال نو پیغمبر علیه السلام ورته بیا وویل تطهري بها پاغې بدن پاک قالت هغې ورته بیا وویل کیف اتطهر بها په کپړه بدن څنګه پاک کړم قال نو پیغمبر علیه السلام ورته سبحان الله تعجب دې تعالی را تطهري بها ځان پاک کړه که نه په دې باندې نو دا حضرت عایشه فرمایي پجتبزتها را کش مې کړه الیه ځان طرف ته فقلتو نو بیا مې پویه کړه ځان لا چې مطلب د دې ټکي دا دی چې تتبعي بها دا کپړه به ویسې او وبه رسې دا کپړه اثر الدمې د یینې هغه نښو ته نو بدبویي به ترې ختمه شي چې بدبویي ترې ختمه شي نو بس تا ته به بیا ځان پاکول چې نو دا برته اساني او ځان برته دغه نه ښکاري
حضرت ام سلمہ رضی الله عنها بل بیبی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو بل مسله په خپل ته پوسی یاد کړئ دا مسله بعضی زنانه داسي چې ردی دور تعلیم یافته زنانه تعلیم یافته چاته وي تعلیم یافته غي ته وي چې هغه د قچروالی د خروالي او د پهاشه هغه اخیری ډیګریانی کړي تربیت وسره نه او صرف حساب او کیمستري او فزکس او لسمې شلمې کړي دا غي په وجه باندې هغه د اسلام د اصولو خبر نه بهر البازي کافرانه خو نه خو بهر ال د اسلام د بنیادی اصول خیال نه ساتي نو اغه د سر نه یو چونټه تاو کړي او بس ټول سره پاغه باندې راتړلې او پورته دنګي یخته د څه زنانه ده نو داغه یخته یو شانتي او یو باندو کې زنانې نو هغه د خپل یخته مستقل چې غټکه چونټه ته جوړي چونټه ورته کې صورت او بیا بچو کې باندې تړي او پوره تکلیف نو چې یو ځل تړي نو دوه درې زنانه چې نو هغه ته لګیایي دا یو طرف او دا بل طرف ولا چونټه کې او بیا چې کوم دینو په اهتمام باندې نو که فرض کې او زنانه دا او هغه لامبي د هیز د بیماری نه او دا دغه شانې ځکه دا لمبل خو په مخې نو چې په مخه دي نو دونه چې په مخه سر کلاوهي او بیا چونټې کوي او بیا کلاوي بیا چونټې کوي نو ام سلمہ رضی الله عنها دې مسلې ته پوښتنه وکړه د پیغمبر علیه السلام نه او ورته وی د الله پیغمبره زه داسې ښځه یم چې زما دا یخته دا ګڼ هم دي او په دې کې دا کونسۍ ډېر دي د حیادارو او پردهدارو زنانو د حسن یو ذریعہ چې دینو د یختو چونټي او د یختو د اسوتو یا مټنې وته سو یختو کې چیک دي ستنه او یا د څه به ته مخکې ول کلیپونه او دا چې نه پکې دي او دا غي سره د زنانو په د یختو کې داسې ګلونه جوړ کړي نو دا د غي حسني نو آیا زما د یخته خو ډېرې کونسۍ دي پکې او دا چې د پرانیزم نو دا خو به زما د پاره ډېره ګرانه شي نو آیا دا کونسۍ به زه د غسل جنابت نه خامخه پرانیزم که نه اوبه پرې راواچوم دا پوره دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویراله جواب راکړو چې نه انما یکفیک ان تحثی علی رأسک ثلاث حسیات دا پوره دي چې درې ځل په دې یختو باندې دننه اوبه ور واچې او دا ګوتو باندې داسې وکړو د دې دننه پوسته کې لون شي بس دا پوره دی ها که فرض که دا یخته داسې چې دا څښا شوي په مختلف او ته یې انځې نو بیا خو به یې کلاوی د هغې نه بغیر نه کېږي خو د غسل جنابت نه چې د هغې ضرورت بار راځي نو د غسل جنابت نه د پاکېدو دپاره دا ضروري نه ده چې دا کونسۍ د سړی مکمل پرانیزي او زنانه دي مکمل لا کونسۍ پرانیزي او هر یخته ته دې اوبه ورسوي دا ضروري نه ده نو عن ام سلمة رضی الله تعالی عنها د حضرت ام سلمہ رضی الله عنها روایت دی وی دا وی چې قلت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما وی د الله پیغمبره انی امرأة زدس خذ اشد ظفر رأسی چې زما د یسر کونسۍ ډېرې دي اف انفذه لغسل الجنابه در جنابت د غسل لپاره دا کونسۍ پرانیزم فقال نو غرت ویلا نامه پرانی دا انما یکفیک دا د لپاره دی ان تحسی علی رأسک چې رأسک چې راتوی کې په خپل سر باندې ثلاثه حسیات درې لپیوبو یا درې لپیوب راواچي ثم تفیدین علیک الماء بیا دا غین رست په ځان باندې وبراوړو پته ته هرینه په دې طریقه ځان پاکو او حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با دغه او دس کاو نو یو لوټو به استعمالول استنجا به په وکړه لوټه ما په دې بنیاد وایو چې په خوا د معنی کې چې کم د استعمال شزونو یو ته به مد وایو یو ته به سوا وایو په هغې باندې به دانې هم تللې لکه څنګه چې موږ په تله باندې تلل کوو اوبه به هم پې تللې نو او موږ په دې وخت کې چې کم دی لوټه موږ یادو نو دی وی چې لم یتوضأ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وو نو هغه به په یو مد اوبه باندې اودس کوو یو مد اوبه په دې وخت کې سړی یو لوټه اوبه ووایي یو لیټر اوبه چې دي دا دغه یو بوتل چې اوس په دې وخت کې دا غټ بوتل پیپسي چې دی د خونه یو لیټر نو په یو لیټر اوبو باندې به څه کول اودس کوو ویغتسلو بالصاع او په یو سوا اوبو باندې به لمبل نو سوا بیا څلور بوتلې شوې څلور بوتلې مطلب دا چې
15 کیلو په وزن باندې دغونه الی 5 امداد د 15 مود پورې نو په دونه وبو باندې به سوا د 15 مودي نو په 15 مودي یا په یو سوا وبو باندې به لمبل کول وعن انس د انس رضی الله عنه روایت دی قال دی وی کان نبی صلی الله علیه وسلم و نبی صلی الله علیه وسلم يتوضا او دس به کو بالمد په یو مد بو ويغتسل لمبل به بالسواع په یو سوا وبو باندې الی 5 امداد د 15 مود پورې دا تعداد چې دی نو دا د دې لپاره راوی ذکر کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وبو مختلف مقدارونه ذکر دي چې په دونه لمبلي نو دا کم از کم مقدار شو پاتې دا چې وبو سړی زیات استعمال کړي کم استعمال کړي نو په دې باندې غسل ته نقصان یا دست ته نقصان نه رسیږي البته فضیلت دغه ده خجیب معاذہ یو بلا زنانه ده هغه د حضرت عائشہ رضی الله عنها یو عمل نقل کړي هغه وی لکه بعض خلکو بداوي چیرې دغه په دې دور کې خلک کله کله ویرا د زنانه جوټه مسکا یا وې د بل جوټه مسکا د نارینه جوټه مسکا یره په دې لوخینا زنانه او دس کړي دی نو د دینه د نارینه نه کوي یا نارینه ته او دس کړي د دینه د زنانه نه کوي یا په د دې لوخي د وبونه زنانه خپل ځان له غسل کړي نو نارینه دې نه کوي نو دا چرته حضرت عائشہ ته رسیدلې ده نو حضرت عائشہ رضی الله عنها خپل قصه ذکر کړه چې ز او رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړو د یو لوخي نه لمبلې دي ز او رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو لوخي د وبونه لمبلې دي مام دا غینه وبر اغستی و غیم تر اغستی البته رسول الله صلی الله علیه وسلم په جمعات ته نو چا به جمعات ته نو زر زر به وب استعمال ولینو ما ته دونم وې چې مالته پرېدا تا ټول استعمال کړی نو په دې وجه باندې دا خبره چیرې ډېر بد خبر ده چې سړی وایي چې د زنانو په بنه استعمال او د نارینو په بنه استعمال دا د یو بل او په دې کې څه کراهت نشته وان انس د حضرت انس رضی الله عنه روایت دی قال دی وی چې کان نبی صلی الله علیه وسلم يتوضا بالمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مد وبو باندې او دس کاو ويغتسل بالسواع او لمبل به په سوا وبو باندې الى 5 امداد او معاذوی چې قالت داوی قالت عائشه رضی الله تعالی عنها عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې كنت اغتسل انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم ما ورسول الله صلی الله علیه وسلم بلمبل من اناء واحد د یو لوخینه بینه و بیني و بینه چې هغه لوخه به زما او دغه په منځ کې پروتو حتی اقول تر دې چې ما ورته وی دعلی مالته پرېدا وهما جنوبان او دا دواړه به د جنابت غسل وکاو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين